کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره کې 9 کاله تیر کړو د هجرت نه پس او په دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر غزاګانې وکړې اخر تر دې پورې چې هغه لوی خار هغه مبارک خار مکه مکرمه هغه فتح شوله په دغه نخم کال د زبرګ میاشوا هرقل بادشاہ ته دا خبر ورسېدو چې د مسلمانانو کم پیغمبر دی هغه وفات شوی دی او خلک بالکل وګه تګه ناشته قات سالفی ده نو تا ته دا ډېر خمو کده چې په دوی باندې حمله وکړي په مدینه منوره حمله وکړي د مسلمانانو حکومت ختم کړي ځکه دغه زمانه کې د روم حکومت چې به بازار ته صفر طاقت ویلو لوی بادشاہي په دغه زمانه کې هغه د روم بادشاہي و نو هرقل بادشاہ دا نه غوښتل چې په دنیا کې د زما د مقابله یو بل بادشاہي موجود وي نو هرقل بادشاہ دا غوښتل چې په مدینه منوره باندې حمله وکړي او د مسلمانانو دا کم حکومت چې را روان دی دا ختم کړي نو چې کله دې خبر شو چې د مسلمانانو پیغمبر وفات شو دا وته یو دروغ خبر رسیدلی و نو دوی دا مقدد د حمله کولو ځکه په زړه کې د دا و چې دا پیغمبر چې دا رښتینی پیغمبر دی دته یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام د اسلام د دعوت لپاره خط لېږلی و دله چې هغه خط ورسېدو په دغه زمانه کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی دی د مکې نه تللی و دغلته تجارت لا نو د ابو سفیان وروغتو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق ته ستپوسنه وکړه ابو سفیان ول جوابونه ورکړو نو د هرقل بادشاہ خپل قوم ته ویل ودغه سړی چې د رښتینی پیغمبر دی دا رښتینی پیغمبر دی او داسې دی په خپل تخت باندې ناستو ویزه چې په کمزۍ باندې ناسم او په کمزۍ زما د خپې پرتی دی یو زمانه را روانه د جدل ته به د هغې قدمونه را رسي دا ځای به مغې فتح کوي او دا خبره وکړه وی کاش چې زه د ده په خوا کې ما به د ده خپې انځلې وي دا خبره وکړه او بیا خپل قوم ته دعوت ورکوي که د دنیا او د آخرت کامیابي غواړئ نو راځئ چې په دغه پیغمبر باندې ایمان راوړو نو چې دا خبره وکړه خلکو یو انقلاب شروع کو غوغا شروع کړه ها ته په ایمان راوړي نو دې ویریدو نو خلکو ته ویل ما خو اسې ټوکې کولې تاسو مې کته چې تاسو په خپل دین کې څومره مضبوط یې بدبخت بادشاہي غوره کړه او دین اسلام یې پرېښودو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر را رسیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی دنیا او د دنیا بادشاہي غوره کړه او آخرت یې پرېښود کچرته د ایمان راوړی وی د وجې نه په روم کې ډېر خلک مسلمانان شوی و ځکه بادشاه و خو دوی چې بادشاهي مې د لاسه ځي نو د خپل ایمان نه بیا واپس نو خو ورته پته و چې دا رښتینی پیغمبر دی خو چې کله خبر شو چې هغه وفات شوی دی نو دوی اوس موکده ځکه د هغه په ژوندانه باندې د هغه سره مقابله ممکنه نه وه دوی ځای چې اوس پې حمله وکړو 40,000 لښکرې د رومیانو تیار کړو 40,000 او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقابله روان شو په مدینه منوره باندې د حمله کولو لپاره دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر را رسید د الله پاک پیغمبره د روم چې کوم بادشاہ د هرقل هغه په مدینه منوره باندې د حمله کولو اراده کړې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام راټول کړو دا خو ډیره زیاته بے خوندتیا ده چې هغه د روم نه روان شو په مدینه منوره باندې حمله وکړي زه چې موږ ورله مخکې لاړ شو موږ ورله مخکې ځو ځکه دا خو بې خوندتیا ده چې هغه راورسي او په موږ باندې حمله وکړي نبی علیه الصلاۃ والسلام د 10,000 لښکر تیار کړو د مسلمانانو داسې لښکر چېرته مخکې نه دی تیار شوی داسې لښکر مخکې د مسلمانانو چېرته نه دی تیار شوی دا په اول ځل باندې د مسلمانانو دومره غټ لښکر تیار شو خو دا موسم چې دا سخته ګرمي وه سخت ګرمۍ کې دا غذا راغلی ده او بل ته د مدینې منورې باغونه چې هغه هم پخ شوي وو
کجوري پخ شوي وي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وځئ چې غزا لزو. نو دلته کې منافقین او پروپاګاندا شروع کړه وې دې ګرمۍ ته وګوره او د غزا لتلو ته وګوره او روم کم ځای کې دی دومره لرې تلو. نو منافقین خپل ملګرو ته وی په کلا رکینه ګرمي ده لا تنفروا فی الحر ګرمۍ کې موزه دا ګرمۍ ده په دې ګرمۍ کې سفرونه نه کیږي. الله تبارک وتعالى آیت نازل کو قل نار جهنم اشد حرا د الله پاک پیغمبر او ته اور د جهنم د دې غرمونه ډیر ګرم دی. تاسو یې ګرمي ده موزه کنه او اور د جهنم ګور ډیر زیات ګرم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته کې لوی لخر د مسلمانانو تیار شو ډیر زره. نو داغي د پاره د سورلوم د ضرورتو داغي د پاره د جنگ د سامانوم ضرورتو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ په دې غزا کې ویره چند راوړی. دا واحد غزا ده چې په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چندي اعلان کړی دی. مخکې غزاګانو کې نبی علیہ السلام داسې پټه غونډه خبره کوله چې دا راز پاش نشي. دلته ښکاره اعلان وکړو وی چند راوړی ځکه چې جنگ مو د ډیر یو لوی طاقت سره دی. جهاد د یو ډیر لوی طاقت سره دی. رومیان دي د زمانه ځان ته سپر طاقت وایي او دیم سفرم وکړ دی لخرم زیات دی د جنگ سامانوم نشته چند راوړی. هر صحابي کور ته روان شو زی چې چند راوړي. عمر رضی الله تعالی فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چندي اعلان کو ډیر زیات خوشاله شوم. یو خوشاله دا شوم چې په دې ورځو کې زما سره مال موجود او مالدار وم. ما وی چې زه دازل خو د ابوبکر نه نمبر وسم کنه دازل د ابوبکر نه نمبر وسم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ. وکور تلاړم وکور کې چې څومره سامان هغه په منځ باندې نیم کو او نیم سامان می کور پر خود او نیم می راوړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوا کې می ورتا وک او خوا ته ور سره کې راستم خوشاليږم چې ما ډیر سامان راوړی دی. وی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هم سامان راغسته دی راوړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوا ته کې خود پچند کې هغه ورته کې ناس زه د ابو بکر سامان ته ګورم خپل ته ګورم خوشاليږم چې زه د ازر می د ابو بکر نه وګټله زما سامان ډیر دی د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نه. وی عثمان رضی الله تعالی عنہ کور تلاړو چې کور تلاړو 300 اسونه او زر اشرفی عثمان رضی الله تعالی عنہ راوړي. 300 اسونه او زر اشرفی دا اشرفی چې دینار ته ویل شي دا د 100 پیسې د ډېر قیمتي روپۍ دي. نو عثمان رضی الله تعالی چې کور ته لاړو نو زر اشرفی او 300 اسونه را روان کړي د نبی رسول الله والسلام خو له راوستو د الله پاک پیغمبر دا په چنده کې قبول کا 300 اسونه موږ مو چنده ورکو کنه موږ چنده ورکو 10 روپۍ ګور هغه ورکو موږ ما چنده ورکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زر اشرفی پلاس کې نیولې صحابه کرام فرمایي وی نبی علیہ السلام په لاس کې سي اړه ولې راړه ولې او دومره ورته خوشاله ده کنه. نبی علیہ السلام فرمایل چې عثمان د نن نه بعد څه عمل کوي ته نقصان نشي رسولې. عثمان چې څه کوي کوته ته د نن نه بعد یو عمل نقصان نه درسي. دا مطلب نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې ګناه کوا مطلب دا نه الله به نن نه بعد د ګناه نه ساتي ته به نن نه بعد ګناه د سره کوي نه. دومره خوشاله شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عثمان رضی الله تعالی عنہ په مال باندې. ویخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما طرف ته متوجه شو عمره سدی راوړي دی بچند کې ما ورته چې الله پاک پیغمبره پکور کې می چې څومره سامانو هغه می په منځ نیم کو نیم می کور پر خدا نیم می دار راوړي دی چې ښا یا ابوبکر نه تاسو چې ابوبکر سدی راوړي دی چې الله پاک پیغمبر د کور ټول سامان می راوړي دی ښا کور کې زو هغه هر سره راوړي دی وی او ابوبکر په کور کې بچو ته سپریخي دی اذا الله پاک پیغمبر استا او د الله نوم می ورته پریخي دی پکور کې می بچو ته الله او د الله رسول پریخي دی پکور کې چې سو هغه می ټول راوړي دی. عمر ما اول چې د ابوبکر سره مقابله نه کیږي ما خو چې زبد ابوبکر نن اوګټ ما خو د کور سامان په منظم کړي ابوبکر خو چې پکور کې سم منتهي ټول راوړي دی. دا د عید نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینا محبت وا چې کور کې څه سامان هغه ټول راوړي. ها دا د یقین او دا د عقیده او علما لیکي ما تعالی دا جایز نه دي چې د کور ټول سامان په چنده کې ورکو ځکه زموږ دومره عقیده نشته دی دومره ایمان نشته دی د کور ټول سامان کو د الله په لار کې ورکو سبب خیر غواړي بیا بس غواړي
خیر غواړي بل ته بلاس نشي نو دا غي نه خدار چې د خپل ټول سامان د الله په لار کې نه ورکسته د بچو لپاره دی دا غي خو یقینو دا غي عقیده وا الله تبارک وتعالى ورله اخ شانتي بندوبست کو نو دا د صحابه کرامو په دین کې د یو بل سره سیالي وا چې یو صحابي وي زبددن نوم ګټم بل وي زبنوم ګټم دا غي د یو بل سره په دین کې سیالي وا زمونږ د یو بل سره سیالي د خو په دنیا کې ها د گاډه غسته زبم گاډه اخلم خد بنگله جوړ کړه زبم بنگله جوړو ما خد پلان کې زیدو روپیو ګټلې زما دا بم دومره ګټي کو حلال وي کو حرامي وي گاډه په حلال اغسته کو په حرام اغسته دي کوری په حلال جوړ کړه کو په حرام جوړ کړه دي خو بس زبم جوړو ما دې ته نه ګوري چې دا پیسې حلال دي کو حرام دي زمون سیالي د یو بل سره په دنیا کې دا په پیسو کې دا اگر چې حرام ولي نه وي د صحابه کرامو سیالي د یو بل سره په دین کې وا او دا د مسلمان شان هم دی چې دی یو بل سره سیالي په دین کې کوي دیو جنا یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام له غریب صحابه کرام راغلو د الله پاک پیغمبره زمون نه مالدار صحابه کرام مخ کې شو پنیکو کې هغه زمون نه مخ کې شو زکه چې مونږ منځونه کوو هغه منځونه کوي مونږ روجي نیسو هغه روجي نیسي مونږ ذکر کوو هغه ذکر کوي خدای الله پاک پیغمبر هغه خیراتونه کوي مونږ خیرات نشو کولای هغه صدقې ورکوي مونږ صدقې نشو ورکولای ځکه هغه مالدار دی مونږ غریبانان یو ناغه زمونږ په نیکو کې مخ کې لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی زه درته یو عمل خیم تاسو به د مالدارو نه مخ کې شئ غریب صحابه کرامو ته فرمایل وی کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی د هر فرض مانځنه ورستو 3 پیری سبحان الله 3 پیری الحمدلله او 4 پیری الله اکبر وایي دا د هر فرض مانځنه کوي د دې دومره ثواب دی چې دومره ثواب د مالدارانو د صدقو نشته دی تاسو دا غینه مخ کې شئ یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل د کېدو په ټیم کې دا وایي چې کله د کېږي 3 پیری سبحان الله 3 پیری الحمدلله او 4 پیری الله اکبر وایي نو غریب صحابه کرام خوشاله شو وی زمونږ د مالدارانو نه بوس مخ کې شو غریب صحابه کرام د هر منځنه ورسره دا وظیفه شروع کړه دا ذکر شروع کړو مالدار صحابه کرام په خبر شو وی هغه دا موږ نشو کولای سو چې تاسو کوی چې موږ به کو کنه نو مالدار صحابه کرام دا ذکر شروع کړو اغیم دا شروع کو نا غریب صحابه کرام بیا لړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا وی دا الله پاک پیغمبر خو زمون سره یو شان بیا زمون مخ کې شو زکه چې دا کم ذکر مونږ کو دا خو غیم شروع کو نا غي خو صدقې ورکي زکاتونه ورکي خیراتونه کوي نو دا غي ثواب خو بیا جدا ده خو بیا زمون مخ کې لاړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې کې مونږ وسنه شو ویلې ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا خو د الله فضل دی نه وي ته ورکړي نو اوس په کې زسو ما اوس به کې څه واما دا خو الله غیله د مالداري ورکړي دا خو د الله فضل دی نو چې دا غیله ورکړي دی نو د صحابه کرامو د یو بل سره سیالي د دین کارونو کې وا پنیکو کې وا دا ذکر می درته خو دا ذکر تاسو کوي هر مانځه پسې ورستو 3 پیری سبحان الله 3 پیری الحمدلله 4 پیری الله اکبر دا سو تسبیحات شو سل تسبیحات شو کنه دا سل تسبیحات شو او منځونه په ورځ کې سودي 500 نو دا تسبیحات د ورځې څو ځله شو 500 نو 500 او الله تبارک وتعالى د یوې نیکي بدله پسو ور کوي پلس باندې الله تبارک وتعالى یو نیکی بدلې د مسلمان پلس باندې نو چې 500 له 500 له پلسو کې ضرب ورکې نو سوتي نه جوړيږي 500 کنه 500 ته نه جوړيږي نو د ورځې 500 تسبیحات چې په هر مانځ پسې ته دا وایي د دې وجه نزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کله دا تسبیحات تاسو د هر مانځ ورستو کوي نو دا 500 تسبیحات شو نو پتا سو کې داسې سوچتره چې 500 ګناونه د ورځې وکي 500 ګنا سو کولی شي نشي کولای نو هر مانځ پسې دا تسبیحات وایي دا 500 نه کوي دي نو 500 ګنا خو یو انسان نشي کولای نو نه کوي په ګناونو باندې څه شولې زیات شوي چې هر مانځ پسې ورستو دا تسبیحات وایي نو پکاردار چې هر پرز مانځ پسې مونږ دا تسبیحات وایو د کېدو په ټیم کې هم وایو نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای بی ابو بکر را بیا دل تمخ شو نو ما وی چې د ابو بکر مقابله ګرانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زبرګ میاشوا 5 تاریخ او تبوک په طرف باندې روان شو او 10000 لخر ور سره ده په دې کې صحابه کرام رالو
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل اذا الله پاک پیغمبر مونږ له سوړلې راکړه چې مونږ در سره jihad لاو شو غریب صحابه کرام مونږ لم اسونه او خان سخر په کار دي چې مونږ په سوار شو استاد سره مرګ شو غزا لاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما سره خو څه شي نشته چې